د چمن بشمول په شمالي بلوچستان کې اوسنی یخه باده په ښار کې چې دی هغه د لاندې د غوښو چې دی باقاعده چې دی هغه بازار ته راشروع شول. د لاندې غوښې عموما په غرنۍ علاقو کې کېږي چیرې چې زیاتې واورې کېږي او ډېره زیاته یخني وي. د یخني د موسم سره د شروع کېدو سره چې څنګه د دسمبر میاشت شروع شوه په بازارو په مارکیټو کې چې دی هغه د وچو غوښو لاندې غوښې چې دي هغه بازار ته راشروع شولې. د دې غوښې قیمتونه چې کم عامې غوښې دي د هغه څه زیات دي. د عام غوښو دلته چې دی هغه په 2000 روپۍ دي جبکې د لاندې د غوښو چې دی هغه 3000 روپۍ قیمت دی. تاسو اوس ما سره د دې لاندې غوښو کسان موجود دي. د لاندې غوښې تاسو ګرانې ورکوي اصل کې دا اول جوړېږي څنګه د دې طریقه دا ده چې اول سره غوښې موږ راواخو پسه حلال کړو څه د لاندې مږونه دا دې ولاړ دي دا رقم مږونه حلال کړو بیا کویلاغه کړو الوی یې کړو او بعد کې بیا هغه د لاندې طریقه جوړې کړو. بعد کې بیا دا د مالګو ونجه سره ګډه کړو بیا د مالګو ونجه باندې ولړو بیا یوه شپه په دا کې پرتې چې د دوی ګرده هغه کمې اوبه چې دي هغه مالګه وباسي. بعد کې بیا دوی سهار موږ راخو لمر چې زړوو نو دا طریقه بیا جاري ده د هغو پورې چې دوی وچیږي دا رقم د باندې لمر ته راباسو د شپې بیا دغه ته پنکې ته زړوو. څو ورځې خوري چې دا مکمله د لاندې غوښه دا چې مکمله وچوي تقریبا یوه میاشت نیسي د شروع څخه تر پایه پورې یوه میاشت نیسي. بعد کې داسې جوړې شولې بیا دې پرتې یو کال هم پرتې د اسباق نه پکوي یوه ورځ دوی هغه کوم مشکل بیا نه لري. کندهار څخه بیا در کوټې پورې چې کوم پښتانه سیمې دي په هغه کې د لاندې غوښې خلک څونه شوق ساتي تاسو څونه غوښې ترې باسئ؟ دا تقریبا په روژ کال ما 900 پسه د دې پر دا دوکان باندې ښه کړي وو. د هغې موږ نور برانچونه هم شته دوه په یارو کې دي یو دغه دی نو تقریبا د دې شوقیان ډېر دي. دا د چمن دغه د کندهار څخه نیولې د کراچي پورې خو موږ خپل استو که یوه طرف وي که بل طرف ته خلک اډر کوي موږ ورستو د بس په ذریعه باندې د سړي په ذریعه باندې. نو عموما په کومو شپو کې دا زیاته خوړل کېږي؟ کومې شپې یخ زیات دي نارمل موسم دا چې یخ زیات څومره یخ زیاتېږي د دې ډیمانډ شوقیان زیاتېږي. نو د دې تقریبا د 11 میاشت د 15 تاریخ څخه د دې تاریخ شروع کېږي بیا نو دا څو 3 میاشتې ژمي کې د دې اصل موسم دغه ټی وي. ډېره مننه. دا و د لاندې د غوښو کساب چې هغو زیاته کله چې تقریبا د دوی چې دي د 2000 کیلوګرامه پورې غوښې دلته باسي او د دې غوښو کمان چې دي دا د کندهار څخه بیا د کومې چې شمالي بلوچستان کومې د نورې اضلاع دي کپشن دی کلا عبدالله دی چمن دی کلا سیفلا کار میترزی در ژوبو پورې چې کومې اضلاع دي د هغه خلک د دې شوقیان سته او زیاته غوښه دا غوښه زیات کار په یخني موسم کې د دې استعمال زیات کېږي.